مفتی عبدالله د کوهاټ سیمې سره تعلق لرم او زما چې کوم سټارټ و د ابتدایي عصري علوم والا هغه چې کله ما پنځم پرې حاصل کړل بل د هغې نه وروستو زما زړه کې خواهش دا و چې زه اسلامي زده کړې وکړم نو بیا مې حفظ وکړو سن 2003 کې زما 4 کې زما د حفظ فراغت وشو بیا مې 2005 کې تجوید وکړو د درویش نه او بیا هغې نه وروستو بیا مې علم کې داخله واخیسته 2014 کې مې د دارالعلوم کراچي مفتی تقی عثماني صاحب نه فراغت وشو چاته د ښودلو سلسله چې مدرس په حیثیت باندې زه بیا مختلفو ځایونو کې مې درس ښودلی دی اور اوس د جامع اسلامیه کوهاټ کې موږ سره چې دی مختلف شعبهجات دي نو تجوید شعبې کې الحمدلله زموږ د 2017 نه د تقریبا 6-7 سال کېږي زموږ د کوهاټ کې د اواز لګېدلی دی او دغه ناظرینو په نظر به دا خبره وساتم چې الحمدلله زموږ په صوبایي لیول باندې او قومي لیول باندې پوزیشن راغلی دي او داسې الحمدلله قرآن زموږ نه تیار شوي دي یو کس به حیثیت ډسیبل خصوصي تنانو نه وي هغه دومره سټرګل کوي نو دا د الله تعالی خصوصي رحمت دی زه به هغه کسانو ته چې هغه د بدن وي برخې نه محروم دي نو هغوی ته پکار دي چې هغوی خپل د احساس کمترۍ شکار ختم کړي او د دومره سټرګل تر کراچۍ پورې تلل بیا دا مختلفو مدرسو کې سبق ویل دا بس د الله محض کرم دی او خپل مطلب هغه جدوجهد هغه زموږ جاري و اور سره ورسره دا ده چې خصوصي افراد چې کوم دي هغه په معاشرې کې د بل په ولیو باندې په اوږو باندې ناست نه وي لکه موږ زیاتره داسې وګورو په کورونو کې داسې افراد چې وي هغه یاره خیر ته کښېنوي چېرته تاسو پېښور ټول کې لیدلي مختلف ځایونو کې ناست نو دا د دې معاشرې ولې افراد نه دي هغوی خپل ځان احساس کمترۍ شکار شوي دي بس او مایند دا جوړ شوی دی چې زه څه نشم کولی نو بیا خو نه شي کولی